چې موږ هر څه برداشت کولی شو وسلم سره مینه محبت لرو زموږ تن من غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے منگلتا نظار شاہ اے نبی منگ پتہ قربان شاہ اے نبی منگ پتہ قربان شاہ اے نبی منگ پتہ قربان شاہ اے نبی نعرہ تکبیر اللہ اکبر تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ټول ناول خو صحافي برادرۍ مشکور یو چې دا مثلا نن دې پروګرام کو ټول رایل څنګه تاسو ته پته ده چې څو ورځې مخکې په هندوستان کې د حکمران پارټۍ ترجمان په یو ټاک شو کې د نبی مهربان صلی الله علیه و وسلم په شان کې څه ګستاخانه ریمارکس ورکړي او د نه پس بیا همدغې پارټۍ یو بل رهنما په ټویټ باندې هغه ویډیو اچولې وه بهرحال هغه ویډیو خو ډیلیټ کړې هم ده خو دې په وجه باندې د بي جے پي د رهنماګانو چې دا کوم ریمارکس و دې په وجه باندې په غونډه دنیا کې او په پاکستان کې مسلمانانو زړونه ازاد شوي دي نبی مهربان صلی الله علیه و وسلم آخري نبي دی او زموږ دا عقیده ده چې د ده نه پس په بل نبي نه راځي زما ملګرو اسلامي جمعیت طلبه نن پر ټول پاکستان کې یو احتجاج اعلان کړی دی او دا نن چې کومه مظاهره ده دا ډېر په شارټ نوټس باندې د چارسدي پریس کلب مخې ته ده او بنیادي خبره زموږ دا مطالبه د حکومت پاکستان نه کوو چې حکومت پاکستان دی صرف د خطوط او د مراسلو په ذریعه باندې نه چې د فارن آفیس نه یو خط لړ شي او دا کنډیم کړي چې په پاکستان کې خلک فقار دي انډیا سره دی هندوستان سره دی سفارتي تعلقات ختم کړي شي او د انډیا سفیر دی ملک بدر کړي شي د اسلامي جمعیت طلبه نن په ټول ملک کې د پریس کلب مخې ته د کالجونو مخې ته کوم احتجاج اعلان کړی دی نو په غونډ احتجاج کې زموږ د احتجاج مدعا مطالبه دا ده د انډیا سفیر دی د ملک نه ملک بدر کړي شي او موږ دا مطالبه کوو چې کوم بي جے پي والا کسانو دا خبرې کړي دي یا ګستاخانه ریمارک ویلي دي دې چې کوم د حکمران جماعت هغه د پرایم منسټر دی نریندرا مودي هغه د فلفور دا خلک د خپلې پارټۍ نه وباسي ځکه چې دې سره په کروڑو مسلمانانو فیربون مسلمانانو چې دې نه وړو ازار شوي دي نن انشاءالله د اسلام آباد سفارتخانې مخې ته هم جمعه اسلامي د احتجاج اعلان کړی دی نن بل ته هم احتجاج کوي خو زموږ دا مطالبه ده او دې مطالبې لپاره دا ملګري راټول شوي دي چې د انډیا سره خپل سفارتي تعلقات ختم کړي شي او د انډیا سفیر دې ملک بدر کړي شي ستاسو ټولو ملګرو ډېر زیاته شکریه ادا کوم چې په دغه سخته ګرمۍ کې ډېر په شارټ نوټس باندې راغلې وما علینا الا البلاغ المبین رهبر و رهنما مصطفی رهبر و رهنما مصطفی خاتم الانبیاء مصطفی